وخت چې کله راشي در نظر بشم خاصه مې د خولې خبرې سختې دي. السلام علیکم ستاسو تابعدار نیازجن یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. قدرمنو راغلي لاهور ته زموږ سره موجود دی د پښتو فلمونو او ډرامو یو ښکلی اداکار شیرخان لالا. د هغه سره ناست یو، د هغه سره به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د همدرد ټي وي والا ته چینل ته سلام کوم، زما د طرف نه ټولو ته السلام علیکم. چې کوم اوري او کوم را سره دی ټولو ته زما سلامونه. شیرخان لالا دا راته ووایه چې وخت څنګه تېرېږي؟ یاره وخت خو هغه خو چې کوم وخت کې و چې کله بدر صاحب ژوندی و، سلطان رئیس ژوندی و، ښه رونق به دلته کارونه به فلمونه به جوړېدو. اوس دا دی چې هغه سټاران نشته، نو موږ سټوډیو ته لاړ شو نو ډېر خفه شو ولا چې هغه خلک نه وي، نو سټوډیو هم خالي پراته دي. دې ټایم کې حالات ټیک نه دي د سټوډیو، لکه مطلب چې څنګه مخکې پوزیشن او څنګه دا هغه نه دی. هغه نه دی دې ټایم. نو نن سبا د الله څه مصروفیت دي؟ مصروفیت دا دی چې مونږ خو دا دی چې 40 سال هم دلته تېر کړ، نو درې ځله مې دا بار کاروبار کوشش وکړو خو هغه ونه شو. ولې چې مونږ ټول عمر دلته تېر کړی دی، بار ډېر تیز خلک پراته دي، ډېر فراډیان پراته دي. یو دوه ځله ما سره فراډ هم وشو، نو بیا واپس راغلو دې ته. دې کې اوس مونږ سره دا الله تعالی مهرباني کوي چې یو نه یو شوټینګ راوځي، چې پنجابي فلم، چې ډراما، چې یو کمرشل، نو هغه کې مونږ د خپل بچو رزق ګټو. صحیح. شیرخان لالا دا راته ووایه چې اندازتاً په څونه فلمونو او ډرامو کې تاسو کار کړی؟ یاره ما خو ستا جي کم سے کم یو 300 پښتو فلمونه دي او 600 پنجابي فلمونه دي، 900 جوړېږي جي. تقریبا 900 پنجابي فلمونو کې هم کار کړی. پنجابي کې 600 فلمونه ورو د سلطان رئیس سره، شان سره، جاوید شیخ سره، اظهار قاضي سره، اسماعیل شاه سره، دا اوس چې مومنانه ده د سلطان رئیس وې دغه سره لګیا یو، د ټولو سره کار کړی. اوس موجوده مطلب د شوټینګ جاری دی. سبا د ان شاء الله یو فلم دی ویسه اشتیاري ډوګر، هغه کې د سلطاني کار دی، سلطان رئیس وې هغه به یو زبې ان شاء الله زه پکې انسپکټر جوړ شوم، هغه پکې هیرو دی. صحیح. د پنجابي فلمونو کې زیات تر کردار څه کردار دا و چې همای فلم کې د سعود دوست جوړ شوی ما هیرو رولو، بیا بوډا ګجر کې د یوسف خان سره باډي ګارډ ما، جیوا کې د جاوید شیخ او د بابر علي پلار ما، قسم کې بیا د ندیم باډي ګارډ ما، مطلب ښه کردار ودا. صحیح. او خلکو ډېر خوښ کړی دي او فلمونه مکال کال چلیدلي دا. صحیح. د پښتو فلمونو کې د زیات تر څه کردار و؟ پښتو کې زیات تر لاله داسې و چې بس ویلن یو فلمو د نسیم خان صاحب، هغه اوس خدای مخکې مړ دی، ډېر ښه ډایرکټر و، ډېر ښه کارونه یې کړي دي. او بیا تاسو ته یو بل خبره کوم، ډېره ضروري خبره ده. نسیم خان چې کوم ډایرکټر و که نه، هغې پښتنو باندې ډېر احسانونه دي. هغه څنګه احسانونه دي، مخکې به دا ولګر فلمونه جوړېدو، ګنده فلمونه، هر فلم کې به ګنده ګانې به وې. دا نسیم خان چې کله رالو د یو صاف سوتره فلمونه جوړ کو، او دا فلمونه ټول فحاشي ختمه کړه، فحاشي بالکل ختمه کړه، او موږ به د احسان وکړو. پښتو فلمونو کې دا شی خلک خو کلچر خو نه دی که نه، ښه فلمونه جوړ کړو، فلمونه ټول ښه لاړو، او بیا ښه فلمونه جوړېدل شروع شو. بیا د هغه سره یو ما پهله فلم وکړو شهنشاه، دغه پهله فلم و نسیم خان. هغې کې زما یو کنټینیوټي وه، کله کله رحمان محل چېړی، هغې کې کنټینیوټي دا وه چې زمانم زنځیر خان دی او زه سړی لکه زنځیر د کړې په شان بند په بند تړمه، دا زما کنټینیوټي وه. نو هغه اکثر به ویلن و، پښتو کې به اکثر ویلن کار ما کولو. جی. زیات تر کار د پکې د چا سره کړی، لکه بدر صاحب شو، شهید دی جهانګیر دی، دوی خو زما په خیال چې د بدر صاحب نه ډېر وروسته لکه د هیرو پانوه ته رسېدلي. یاره خبره خو دې بالکل صحیح وکړه، خو مطلب دا ده چې هغه میروګان خو او دا میروګان ښه دي، دی موږ سره ښه بدر صاحب سره مطلب تاسو څومره کار کړی په څو فلمونو کې؟ سیاد دي سره کم سے کم یو 100 فلمونه زیات دي، 100 نه زیات فلمونه دي بدر صاحب سره. او بیا چې هغه ډیمو شو غریب بیا نو هغه بیمار شو، نو بیا دا خلک رالو، ارباز صاحب رالو، شاهد خان صاحب رالو، جهانګیر صاحب رالو، بیا دې سره لګیا یو څو پورې چې کوم پښتو فلم راځي، رحمان او موږ دواړه لګیا یو، هر فلم کې کار کوو. شکر دی. ټیک شو. شیرخان لالا زمونږ کتونکي تاسو ګوري، نو که داسې د یو فلم ډایلاګ یا د یو ډرامې ډایلاګ تاسو ته یاد وي نو وړاندې کوي ته؟ نو پښتو ډایلاګ به ووایم یا پنجابي ووایم، دا دواړه به درته وایم. دواړه ووایي. یو فلم و، هغې کې زما یو هیرو سره سیني، هغه بس زما خور اوچت کړي یې څه داسې که نه، وي غلی شه بېغیرته، ته زما د پلار قاتل یې، قسم په خدای زه به تا ژوندی پرېږدم، زه به تا ژوندی پرېږدم.
بیا یو جیوا فلم و هغې کې زما ډایلاګونه ندیم صاحب سره هغه زما دشمني زه د جاوید شیخ و بابر علی پلار یم نو هغه راشي ما ته وایي چې سردار شیرخان اس ضمیر فروش کو میرے حوالے کر دو کہتا نہیں سردار اپنا مہمان اپنا دوست دشمن کو نہیں دیتا جیوا دا یو ډایلاګ تاسو اردو کې مو کنه ډیر زبردست دا ولې چې ډایلاګ چوټه چوټه ای بیا دی ایډیټینګ ہوگی بیا سیټینګ ہوگی کنه ډایلاګ چې کوم هغه چوټه چوټه ډایلاګ بدا غسر کنه صحیح شرحان د ابئی کله چې کوم زما کوهات والد صاحب د کوهات نه راغلی بیا پنډه ته شفت شو نو موږ پنډه کې لوی شنو ولته 40 سال شو سن 1982 کې زه لاهور ته رالم بیا دا غوډه لګیا یو څو پر شکر دې الله تعالی صحیح شرحان لاله مخکې خو بهشکه ښکاره خبره ده چې ستاسو د فلمي دنیا چې کوم دغه پیړ هلک دی نو هغوی ښه په موضوع کې وو مطلب کارونه هم صحیح وو سټوډیوګانې هم آبادې وې نن سبا په ډېر زیات اثر پرېوتی لکه زه به دا ووایم چې په 100 کې چې دی 80% چې دی ختم شوی دی 20% پاتې دی بالکل صحیح نو څنګه ستاسو په شوق کې یا ستاسو مطلب په زړه کې څه کمی پیښې راغلې دی په دغه باره کې څه یاره شوق خو ختم شوی دی صحیح تپوس کې نو د بچو ډېر ګټو صحیح تپوس کې کنه شوق هغه ټایم وو کله ځواني وه موږ به کارونه کولو زه ډېر ښه فایټر وم یو ټایم کې بیا هغه نه پس ما ته چانسونه میلاو شو الله تعالی ما ته یو ښه زما یو مقام جوړ کو خلک هم راسره مینه کوي چې کم ځای ته بوځې ولالته یو 100 کسان به راوځي چې شیرخان به پېژني نو هغه ښه دور چې دیکھ ګوره یو فیکټري دې چلی که نه نو هغې کې خلک ځي راځي نو خوند راځي یو فیکټري بند وي نو هغې کې خلک نه راځي کارونه نشته فلمونه نه جوړېږي نو بیا سړی خو خپه بالکل ټال بغیر انسان نه زنګي والله به دغسې دی صحیح شرحان لاله جهانگیر صاحب ته شایست صاحب ته داسې نور چې کوم هیروګان دي څه پیغام ورکول غواړي جهانگیر صاحب زموږ ښه رور دی شاهد خان هم زموږ رور دی د هغې سره موږ کار کوو الله دې دوی ته ډېر عزت درکړي نه 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 هېڅ ګیله نشته هغه زموږ وروڼه دي وروڼه هغې نه موږ څه ګیله ده هغه سټاران دي موږ خو سپورټینګ کاسټ کې راځو هغه سټاران دي الله دې هغې سټارانو ساتي وروڼه جهانگیر صاحب خپل ځای باندې سټار دی شاهد خان خپل ځای باندې سټار دی ارباز خان خپل ځای باندې سټار دی دا زموږ وروڼه دي موږ چې د دې برایي وکړو نو موږ به چکار به چا سره کوو د دې به موږ دوی ته به ښه وایو وروڼه او ښه دي ښه کارونه کوي لګیا دي شکر دی مالک الله دې دوی ټول خپل بچو باندې سلامت ساتي وروڼه شرحان لاله اخره کې به څه پیغام ورکوې زموږ کتونکو ته بس پیغام دا دی وروڼه الله دې تاسو ته ټولو ته ژوند ورکړي وروڼه خپل مور پلار خدمت کوئ دغه لویه خبره ده ښه د خپل مور پلار دوا لې دوا ضروري ده پوه شو که نه چې مور پلار درنه خفه شو که نه نو الله به دې معاف کوي نه وروڼه دا زما پیغام دی بچو ټیک شو الله دې تاسو ته ډېر ډېر عزت درکړي وروڼه ډیره مننه شرحان لاله تاسو موږ ته ټیم راکړه خوشحاله اوسئ ژوندي راته اوسئ قدرمنو تاسو وکتل شرحان لاله خبرې تاسو واورېدې د هغه ډایلاګونه هم تاسو واورېدل یقینا چې یو ښکلی اداکار دی او بله خبره دا ده چې نن سبا کم مهنګایي کم حالات روان دي په پاکستان کې نو یقینا چې هر سړی پریشانه دی الله پاک دې زموږ د ټولو مل شي کو هغه مسافر دي کو په خپل وطن کې دي نو الله پاک دې زموږ په حال باندې خپل رحم وکړي قدرمنو دا زموږ نننی پروګرام امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي اوس موږ د راکړي اجازه تر بل پروګرامه پورې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ د الله په امان